ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نن زمونږه د دې بحث موضوع چې دا هغه د وخت پابندي ده. د دې وجه نه ما کوشش وکړو چې زه په خپله په وخت راشم، تاسو م الحمدلله په وخت راغلي یئ. د بې وخته راتلو غټ نقصان به دا و چې دې غاړې ته به نور اوس راوخیږي، ځکه نور د چا انتظار نه کوي. هغې سړي امور هغه هلک پیساو که نه وی پاسه ناوخته دی، نو هغه دا خو لا وختي دی. نو ما ورته ویې دا وختي دی، نور لږ وختي راوختوم. ګناه نور ته دی چې دی تادي کوي، نو نور د چا انتظار نه کوي. کته انتظار کته چټک نه نو نور به د نمخ کې شي او بیا به ته د وخت پابندي ونه کې. د وخت پابندي دومره ضروري دی چې الله تعالی موږ ته وایي چې دوه خبرو به ګورې پابندي کوئ، واوفوا بالعهد، یو بل لوز پالئ، بل ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، مونځ به په ټایم ټایم کوئ. ان د وخت پابندي به کوئ او د وعدې پابندي به کوئ. کومو خلقو چې د وعدې پابندي کړې ده، د وخت پابندي کړې ده، هغې ګټه کړې ده. کوم خلکو چې د وخت پابندي نه ده کړې هغې تاوان کړی دی. کوم کسان چې مانځله په وخت ځي نو دې ته دا مطلب دی چې دا سړی مانځله ځي نو په اقامت کې به موجود دی، د تکبیر الله وایي. او د کم سړي نه چې روزانه رکات شوی کله کله خو خیر دی. مونږ کې بعضې خلک داسې یي چې ته سلام وګرځې نو هغه پاسې رکات تی شوی، ځکه هغه د وخت پابندي نه کوي. او د حدیث مفهوم دا دی چې کوم سړی مسلسل لیټ راځي جومات ته او مونځ تی کېږي، دا غالبا منافق دی. په ځان دې ویرېږي. د منافق یوه نښه دا ده چې دی به د وخت پابندي نه کوي. او دارنګې کوم هلک چې سکول ته کالج ته راځي په اسمبلی کې نه وي او همیشه پکې نه وي، د دې لږ په کردارو کې څه فرق دی او دا لږ به ګټه ونه کړي. او کوم سړی چې اسمبلی نه مخکې را رسېدلی دی د وخت پابندي کوي، دی به ګټه کوي. یو ماشوم دی هغه سکول ته راځي نو هغه اسمبلی کې نه وي، کله چې استاد لیکچر شروع کړي دی دا ناکینګ وکړي نو استاد صاحب ورته ور لر کړي نو ته یو آر لیټ، نو هغه غریب ورته د لاس دسېږي نو استاد صاحب ته لخته ورته بوي نو سیټ ډاون. نو سبا بیا هغه داسې لږ لیټ راغی نو بل ورځ بیا لیټ راغی. هغه غریب بس عادت دی هغه داسې لاس دسې کوي. استاد صاحب هغه خپل سکول ته په سایکل تو په سایکل روانو د هغو په دې کور را تېرېده نو دا ماشوم چې دی نو د خپله مور چې بوډۍ ده پالج والې ده نو هغه یې په ویلچیر کې کېنولې ده، هغه څه سروس وله کوي، هغه کور ته بینده ورته وکتل نو خپل سایکل یې ورته ودروم، بیا په غور وکتل چې دا خو زما هغه شاګرد دی. بیا چې دی هلته ورسېد خپل سکول ته نو ایز یوژول یعنې حسب معمول هغه لیټ راغی نو هغه بیا ناکینګ وکړو. نو دی استاد صاحب خو لیدلی و چې دی څه ضروري کار یې کوو، نو ده چې ورته بیا را دننه شو نو هغه ایز یوژول د خپل لاس داسې کړل چې لخته ده جو را پرېږدی به. استاد صاحب ورته په ژړا شو، هغه لاس یې وله راوچت کړل او ښکل یې کړل او چې ما ته لیدلی چې ته په کوم وجه باندې لیټ راځې، ما ته پته نه وه. نو بعضې خلقو سره څه خاص وجه وي نو ټیک ته خو که وجه نه نو وخت ضایع کول دا وخت واحد شی دی چې کوم شی ستا نه لاړ شي بیا راځي، ما سوا د دې وخت نه چې دی بیا واپس چېرته نه راځي. تاسو ته پته ده نن څه تاریخ دی؟ ما ته ووایه ځای 4 دی. ښه نو دا 4 جولای 2024 دی. نو 4 جولای 2024 به چېرته را نه شي، بل که راغی نو هغه به 2025 یا به 2026 خو 24 نه راځي. هر هغه شی چې واپس نه راځي هغه وخت دی. دویم دا چې دا وخت ډېر ظالم هم دی او دا ډېر منصف هم دی. د مثال د تلوار دی، یا به تا پرې کوي یا به یې ته پرې کوي. نو که ځان ته بچ کوې نو ته یې پرې کا. نو کومو خلکو چې وخت نه یې ضایع کړی، په وخت سکول او کالج او مدرسې ته تللی او سبق یې ویلی جو وخت یې پرې کړی جو اوس مزې کوي. او کومو خلکو چې د وخت پابندي نه ده کړې نو هغه یا خو سګرټ څکي یا چرس کی یا د خلکو نه جیبونه وخي ځکه چې سبق یې نه دی ویلی. هغه مور یې وایي یا او غالبا خرور دی، خور یې وایي چې دا زمونږ چیټ دی او دا علاج مونږ کړی دی. ډاکټر صاحب ورته وایي دا چیټ نه دی، په دې کې نه دی لیکلي. وایي ستا سره څوک شته؟ وایي وایي ورور مې را سره دی. وایي څومره دی؟ 17-18 سال عمر به یې. هغې ورور ته یې اواز کوي راشه بچې دا اوس چیټ دی چې دا وایي چې موږ دا علاج کړی. هغه وایي ما له نه راځي، ما سبق نه ویل.
نو چې کله رور او خور دواړو سبق نه ویل نه دوبي چټي راغستې وې دا ډاکټر صاحب چټ دی ځکه چې دا دې سړی وخت ضایع کړی دی نو زما ستانه نه سبق دار چې وخت به نه ضایع کوو ځکه چې وخت چې هغه تلوار دی که مونږ یې ضایع کوو نو یې په څه کې به استعمالو وی په دې کې به استعمالو چې ستا سره چې کوم قوتونه دي که نه هغه به پراپر استعمالونه وخت نه ضایع کېږي ړومبی قوت ستا سره دا بره چې دی دې ته برین وایي په دې به ته سوچ کې هر وخت به سوچ کې زما ستا په شانتې یو هلکو او د ونې د لاندې ناستو د سنګترې یا د مالټې ونه وه غالبا واړه بول به یې کول اناسا په د برې نه سنګتره رارتاوه شوه یا مالټه رارتاوه شوه او هغې لږ سوچ کو چې دا دلته رارتاوه شوه نو په بره ولې نه ځي او د هغې نه پس هغه یو قانون جوړ کړو هغې ته وایي د نیوټن دریم قانون او د هغې هلک نوم سو نیوټن اوس که نیوټن دا سوچ نه وی کړی په دغه وخت کې برین نه وی استعمال کړی نو د نیوټن کم قوانین چې په فزیکس کې دي تھرډ قانون چې هغه وایي چې یو شی چې دی ګریویټیشنل فورس په بره نه ځي په ښکته راځي دا ځکه چې ځمکه یې ځان طرف ته راکاږي دا به چېرته دا اوس خلق په دې سکولونو کې پته نه ستاسو خیر پبلک سکول دی په سکولونو کې بجلی نشته نو خلق په هغې کې په خپل پرایویټ د خپل جیب نه پیسې راټولوي او کم سیسټم پکې لګوي دا راته تاسو وایي هغه بجلی چې پیدا کوي زنده باد دا سولر به چا سوچ کړی که نه دا خو د نن 10 کاله مخکې نه دا به چا سوچ کړی نو بیا به یې دې وایي چې دې نه بجلی پیدا کېږي نو بیا به یې دا بجلی پیدا کړي نو هغه سړی چې خپل برین استعمالوي نو هغه دومره ښه کار وکړي چې هغه سولر پیدا کړي او ټول خلق پې مزې کوي نو د کاټکلې په سکول کې وایي سولر ولګېد اوس مزې دي مخکې خلق د دغه نه د ګرمۍ نه لیونی کېدو نو دا برین به ته استعمالوي که نه نو یو وخت په ستا به ضایع نه چې کله ته ځان لای او کله روډ بلاک او کله ګاډی وران شوی نو ته به بیا څه کې ته به بیا وخت په هغې ستا سره برین خو شته که نه برین څه دی دا کمپیوټر دی موږ وایو که نه په دې موبایل کې چې کومه خبره ستاسو خوښه شي نو تاسو یې څه کوئ هغې ته څه وایي وایي څه مې کو ځان سره مې خوښ شو نو ستا میسج راغلی او نام یې څه کو زنده باد سیو نو دغه شان دا یو کمپیوټر دلته لګېدلی دلته یې سیو که که نه دې سیو ته زمونږ په ژبه کې حفظ وایي په یاد وي دا کوم شی چې ته په دې خپل کمپیوټر کې سیو کې دا دلته تا سیو کو نو کله چې ته انفارمیشن ستا ته راځي ته یې سیو کې بیا انالایز کې ما یو هلک لیدلی و چې په سکول کې سبق وی په اتم کې و چې نه هم ته لاړ نو ډګر سکول ته لاړ په هغه ورځو کې صرف په ډګر کې و سکول و هغه په اتم کې سګرټ شروع کړی نو سګرټ به یې څکل او هغه د مالدار سړي زوی او بل ور سره د غریب سړي زوی د جومات امامو نو هغه به هم سګرټ په لسم نه پس شروع کړل دواړه چې د لسم نه پس تلل دواړو سګرټ څکل درېیم یو ملګری ورسره چې هغه د هغو نه غریب یا مالدار و خو هغه نه څکل دا 3 کسه ملګري په یو کلاس کې هغه یو کس چې هغه په اتم کې سګرټ شروع کړی هغه ته لنګ کینسر وشو او د لنګ کینسر د وجې نه هغه وفات شو د هغه زوی ته بله ورځ موږ وی ته خپل پلار لیدلی وې نه هغه وی نه ما ولې وی چې زه رالم جو پروتو بېهوشه چې زه تلم نو هغه نه و جو وفات شو اوس په دې به ته سوچ کوې چې دا د سګرټو برکتو کم خلق چې سګرټ څکي د هغې انجام بدی او هغه بل چې هغه ته بلیډر ټیومر وشو یعنې د پوقڼۍ او هغه به په وړو بولو کې وینه تله او هغه چې کله پېښور ته لاړ شو نو ډاکټر صاحب ورله په جیب کې لاس وخل نو هغه وکیل صاحب و الله دې وبخي نو هغه وی یاره زه اریان یم دې ډاکټرانو ته دي خو د خلکو په جیب لاس وخي نو زما د جیب نه ګولډ لیف راویستل ګولډ لیف وی ما ته وی چې وکیل صاحب دا مې پکې کتل چې کوم خلک ګولډ لیفس کی خدای پاک هغې باندې د بلیډر ټیومر راولي ما وی چې رستا د بلیډر کینسر ولې وشو نو چې ما دا وموندل نو اوس مې یقین وشو چې دا د دې د وجې نه ته په دې سوچ کې چې نه به ګولډ لیفس کما نه به سګرټس کم ذکر دې د وجې نه دا شی راځي دې ته سوچ وای دا چې دا دواړه چې دا سترګې دي په سترګو موږ څه کار کوو دا راته تاسو ووایه دې ته وایي دا چې ځان ته مخې ته کتاب نیولی دې ته څه وایي په اردو کې څه ټکی موږ چې کتاب ګورو شابه وایه دې څه وایي دیک نه ښه جي نه په هغه وایي هلکه پلانې ناست دی په لایبررۍ کې څه کار کوي استادان به راته وایي مطالعه دې ته وایي مطالعه نو دلته څه دلته فکر و دې ته مراقبه وایي نو دلته چې د قتل نه دې ته څه وایي مطالعه وایي نو یا به مطالعه کوي نو که کتاب وي نو کتاب به ګورې نو وخت به نه ضایع کېږي که نه دې وجې نه ستاسو نورالوهاب صاحب غالبا یو پوسټ ورکړی دی چې په شته دلته نشته ښه جي چې په امریکا کې خلق په کال کې مثلا 25 کتابونه ګوري
په انډیا کې 16 کتابونه ګوري، په پاکستان کې 2. پاکستانی قوم کتاب کتو ته سم نه دی. کم قوم چې کتاب ته سم نه هغه څه کوي؟ هغه کاوس کی نو قهوهخانې ته ځي. یا چیس کې ستاسو په دې چوک کې د چي دپاره مشهور دی کم یو دی؟ کویټه. یا به کویټه هوټلي او یا به صحیح هغې کې به دی ناست هلته به چیس کې چې کوم قوم چې ډېر څکي هغه کتاب ته نه سم. نو د کوم قوم چې هوټلې آبادي نو د هغې خلقو لایبررۍ بربادي. نو ته ولا لایبررۍ جوړه که نه ته هېڅوک هم ستاسو دا ریټایر ټیچران نه دي، دا ټول را یو ځای کېږي او شریک چیز کې او خبرې کوي. نو کم قوم چې دغه کوي وخت ضایع کوي نو هغه چې ډېر څکي. نو ما تا به وخت نه ضایع کوو، موږ به یا دلته به موږ څه کوله سوچ بند کوو، دې ته فکر وایي. دلته به موږ څه کوله مطالعه به کوو. دا په دې خوله کې څه شی دی چې موږ پې کوو؟ ژبه ده. دې ته په دې چې کوم کار موږ کوو دې ته مذاکره یا ذکر وایي. یا به پې تلاوت کې یا به پې کتاب ګورې. نو دا 3 څیزونه چې ته استعمالې، نمبر 1 برین، په دې به سوچ کې. نمبر 2 سترګې، په دې به مطالعه کې. نمبر 3 ژبه، په دې به مذاکره کې، د خلقو سره به سمې خبرې کې، خلقو ته به خبرې ورسې. تاسو ټول چې دلته ناست تقریبا 1000 د تعداد رسي. تاسو چې نن کور ته لاړ شئ نو هغه خبره به کوئ کومه چې ما کړې ده، دې ته مذاکره وایي. کور به مور او نیا ته دا خبره ورسې. دا وشو. 3 نمبر چې دې زموږ سره څه دي دا دې ته څه وایي؟ نو په پټي ته به لاړ شئ نو څه به کوې؟ نو دې ته وایي کار به کوې، دې ته وایي باغباني. نو قومونه چې دي هغې ګټه الو کړې ده چې دلته فکر کوي، دلته مطالعه کوي، دلته مذاکره کوي، یا دلته کې کار کوي، باغباني کوي. نو کوم خلق چې دا کار کوي د هغې پټي او باغونه آبادي، د هغې پلی ګراونډ آبادي، د هغې لایبرري او مسجد آبادي. او چې کوم نه کوي د هغې چوکونه آبادي. د بازارګي نه به یې شروع کې، د جوړ په چوک به راشې، د کاټکلي چوک ته به ورسې، ټول خلق به څه څکي؟ چای بس کی، یا په دې ګرمۍ کې به غالبا کولډ ډرنکس کی، بیا به وایي چې مری مې خرابه ده. دا زهر بس کی، ځکه چې په کم شي باندې دا کوک نه دی. د اسلامي غیرت نه علاوه دا کوک باندې چې کم خلق دا خپل بیسنې پاکوي ډېر زر پې پاکېږي، ځکه پای کې ایسیډي. نو د چا لیټرین چې نه پاکېږي نو کوک پکې واچوي په اسات پاکي. نو چې هغه تا لیټرین دومره کوي چې ستا د معدې سره به چل کوي. که ته چاته وایي چې ما له اوبه راوړه جواب بدله نه کوک راغستی. او زبرګان خلق دی چې د هغې په ټیبل باندې کوک پروت دي. حالانکه په دې کوک د دې یو نوم دی، په دې کې پیپ، دا را سره تاسو وایي څه شی دی؟ یو بوتل دی، پیپسي. پے ایچ منی پار اسرائیل. یو روپۍ به اسرائیل ته ځي او موږ ټوله پیپسي څکو. هغه اسرائیل چې هغه ستا فلسطینیان رایزار کړي دي او واړه زاړه پکې نه ګوري، ټول وجني. هغې له ته په پیپسي باندې دغه ورکوې. نو زما ستا ذمواري دا ده چې د وخت پابندي به کوو. د وخت پابندي به لګېږو. زموږ ګاډی بلاک شو، روډ بلاک و. ولې موږ خو یو قمقل قوم یو، موږ څه چل کوو؟ یا لکه خلق راوتی وایي ولې راوتی؟ وایي ګریډ سټیشن خلاف مظاهره کوي. څه شی نشته؟ نو بجلی خو په دغه کې پیدا کېږي، په ډیم کې. نو کالاباغ ډیم هغو جوړاو نو تا نه پرېښودو. وایي که چا کالاباغ ډیم جوړ کړو موږ به یې الوزو او بجلی بس د کوم ځای نه راشي. نو کالاباغ ډیم مه جوړوه. چې بیا وایي بجلی نشته نو بیا په ګریډ سټیشن هم والوزوه. د ټول نه آسان کار ګریډ سټیشن الوزول دي. جو د ګریډ سټیشن مخ ته روډ بند کا. نو پرون په بای کلي کې یا په کالاخیلي کې 15 غنټې روډ بند ونه چې نور محمد ډاکټر صاحب له مریض نو څنګه بځي؟ نو خدای پاک به دا سړی معاف کړي چې 15 غنټې خلق دغه کړی، په دې کې چې کوم خلق مړ شي یا کوم چې ولې دا بجلی دی خلقو بنده کړی او دا کوم روډ چې بند دی تا کړی. تا ته زما ډیم جوړ کړو. ډیم خو نه جوړی، بجلی په ډیم جوړ پیدا کېږي. په ډیم کې ستا سره یو پخوانی تربیله ډیم دی. نه که تا پخوا د ضیاءالحق نه مخکې د کالاباغ ډیم تصور راغی نه وی که چا نوم واغستو نو موږ به یې کوو. او اوس هغه خلق دی چې هغه وایي بجلی نشته نو بجلی خو به نه وي که نه. زما ستا ذمواري دا ده چې موږ چې کله روډ بلاک شي نو بیا به هلته کې زموږ سره کتاب یا به راوالو، مطالعه به کوو. چې کله روډ بلاک شي زموږ سره مو موبایل مو پکې څه پیغامونه سیو کړي هغه به ګورو. یا به موږ راکوز شو چې د چا ګاډی وران شوی د هغه سره به ګاډی دکه کړو. دې ته وایي موږ به وخت نه ضایع کوو. موږ چې وخت په پراپرلی استعمالولو د وخت 2 دشمنان دي او یا غټه دشمن پکې څه شی دی؟ سستی، کاهلي. کم خلق چې وایي مړه بیا به شي دا سستی. کم خلق وایي چې اړه کمه تعدیده پې دا سستی. کم خلق چې وایي چې زه پرېږده سړیا وبشي دا سستی. دا سستی مړه بیا به شي، کل کر لینګې، ټال مټول. دا د دشمن دی دغه د کار. نو د کار د دشمن نه بازان ساتو، چېرته به سستی نه کوو. او کم خلق چې سستی نه کوي سهار وختي پاسي.
د دې وجه نه راځي چې د اوس نه صلاح وکړو چې موږ به خپل کارونه خپل وخت د فجر نه شروع کوو او فجر د نور د خطو نه مخکې راځي. وای موږ وایو لکه پلانې سړی په دوا کې دی نو چې یو سړی د پیغمبر په دوا کې نه به څنګه او کم سړی چې سار وختي پاسي هغه ته چا دوا کړې د رسول الله اللهم بارک لامتی فی بکورها خدای زما امتی د سار وختي کارونو کې برکت واچي نو چې کم سړی په 10 بجې پاسي نه هغه به څه برکت شي. نو وایو لکه دکان نه چلیږي نو ته په 12 بجې دکان چالو کې او کولاوي او د شپې د 12 پورې ویخي نو بجلی دیم ټوله تبا کړه او خلق دیم ټول تبا کو ځکه چې خلق راځي او خبرې کوي د کیږي نه نو سار باغه څه پاسي. نو راځي چې دا صلاح وکړو د اوس نه اراده وکړو چې خپل کارونه بر ارلی ان د مارنینګ سار مانځله به پاسو سار د مانځنه پس په واک کو سار د مانځنه پس په ایکسرسایز کو. تاسو دا کریډټ کالجونو والا کلیدلی دینه کته تاسو کې دی د سار مون نه کوي خو لیکن سار وختي ایکسرسایز کوي. انګریز وته ما ایډورډ کالج ول نه تاسو کو مې مزبن سوخ کا د پوخانه چې ایډورډ کالج را روانو وې سار وختي به پاسولو ایکسرسایز به را باندې کاو هغه قومونه الو قدر کوي چې هغه وختي پاسي او دا کم سړی چې وختي پاسي نو هغه د رسول الله په دوا کې دی نو د مور پلار دوا بسي خه دوا خو د رسول الله ده او رسول الله خلقو ته دوا کړی ده څوک چې د خپل کار د سار وختي نه پاسي شروع کوي هغه تاسو ته ویلي دي چیرې ته کار کې کنه نو یو څو کارونه دي چې دا بکو یو خخ کولزبرګ دی هغه ابو لوفانوم دی وې زه د خپل وخت یو غړیم نه ضایع کوم اگر میری زبان بند کر دی جائے اور میرے ہاتھ بند کر دیے جائے کار نشم کولے نو میرا ذہن کوئی بند نہیں کر سکتا جسو سوچ کو ما اب یا د نیوٹن پشان سے قوانین راونا یا د سولر انرجی پشان سے شیر او باسما یا دیتا ګورم چې څوک سیګریټس کې دا غوسان جامي چې څوک نقل کوي دا غوسان جامي کوم استاد صاحب چې خپدي کې مشهوري چې الکانو له پکداغه کې په کلاس کې یا په امتحان حال کې نقل ور کوي یره وی پلانې خو استاد صاحب دی تاسو خبر راغی استاد صاحب سالي هغه استاد صاحب مال نقل لا کړو ما چې هغه په نقل باندې ډاکټري پاس کړی و زه سرجن شوم ځکه زه خو هغه نقل لا کړو هغه ډاکټر صاحب سبا د ګردی هغه استاد صاحب سبا د ګردی بیمار شو کله چې غله ما اپریشن کاو نو زه خو نالایق ډاکټر وم او نالایق زکه وم چې هغه نقل لا کړو هغه استاد صاحب زما د لاس زکه مړ شو ما ولا غلط اپریشن زکه وکړو چې هغه ز پاس کړم نو کوم استادان چې الکانو له نقل ور کوي او هغه د غلط نه قابل نه جوړي خو اسه ولا ډیګري ور کوي د دغه الکانو د لاس به دا استاد صاحب تبا کی خو تا ولا نقل ور کړو کو تا ولا نقل نه ور کړو ولې واپس کېدو نو د خپل انجام نه بزان خبر کینوي چې تاسو کې ته به کوشش کې چې تا کې سستی را نشي او خپل وخت چې تیرې نو یو سو غړې دي نمبر 1 غړې دار الله سے مناجات منځ بنه قضا کې ذکر بنه قضا کې خو وختي به منزل راځي منځ چې وکړي هغه نه پس په زر بیا نه تخته درې درې شپېری سبحان الله ورپسې راته وای بیا د دې شپېری الحمدلله بیا سلور دې شپېری الله اکبر وای نه لو به خپل ځای نه پاسې دا ولی الحمدلله ته زکوي چې خدایا ستا حمد دې چې زری دل تر واستم سبحان الله ته زکوي چې خدای پاک خدای ما خو ډیر شي غلطي کړي او الله اکبر بتوي چې یاره خدای ستا خو ډیر لوی شان دی دا چې کوم تھینکینګ کوم د دینم ستا زیات لوی شان دی دا ورته توي نه الو دا غي ځای نه پاسې نمبر 1 دا چې ستا د وخت په دې کې تیر شي نمبر 2 چې ته د خدای په مخلوق کې سوچ کې دې ته ساينټیفیک ریسرچ وای دیتا په عربی کې سوی تدبر وي دیتا تفکر وي ويتفکرون فی خلق السماوات والارض اسمان او زمکه کې کوم چینجز راځي په دې کې فکر کوي دا زمکه چې دا د سینور نه غیر چا پیره ګرځي د دې دا سپیډ نه ده پر ډے سپیډ چې ده دا 1000 میل فی غنټه ده 1000 فی میل غنټه په حساب سره روانه ده دا دقیق نه په مونږ باندې خدا روانه ده مونږ چې اوس په کوم گاډي کې راتلو دا به زیاده سے زیاده 70-80 کیلومتر په غنټه باندې تیز و چلے 1000 خو څوک نشي چلولای کنه او دا زمکه خدای پاک 1000 میل فی غنټه پر رفتار سره دي سي ګرځي او په مونږ باندې ډاقيږي نه دا چې څنګه ګرځي دا سه چې کوم طرف نور ته مخامخ شي الته ورزي او چې کوم د نور نه پشاشي الته کشپشي په دې به ته سوچ کې او بیا دا چې دا 66600 میل فی غنټه پر رفتار سره په خپل اربټ باندې زی دا غي سره موسمونه پیدا کیږي نو ته په دې سوچ کې دي ته يتفکرون فی خلق السماوات نو ساينسدانانو نیوټن دی او آینسټاین دی په سوچونه کړو هغه دی فارمولې راويسته او داغه فارموله په بنیاد باندې تاسو ټول درې سيزونه دي چې موږ ته انکار نشو کولای یو پایه موږ ټول په پایه کې راغلو تاسو ټول په گاډي کې راغلی او گاډي پسې چلیږي په پایه پاره کې موږ اچو پېټرول نو پایه او پېټرول اچره چا په سر دړو ناغه څه خړلیو پیناډال درې پی دي پیناډال پېټرول او پایه
او دا چا سوچ کړو دا پینډالیس په مفت کې نه دی راوتی دا چا سوچ کړی دی نو یتفکرون نو سوچ وکړو نمبر 1 مناجات نمبر 2 تفکر او نمبر 3 محاسبه ځان سره به حساب کو ځان سره به حساب دی کو چې ما خپل وخت ضایع کړی دی نو څه انجام مې شو پرون پیریډ له په ټایم نه رسېدلی نو څه انجام مې شو بله ورځ مې استاد صاحب ته سلام نه کړی نو څه انجام مې شو دا غلطي رانه شوې وه پرون یو هلک زموږ ملګری راغلی او هغه دا تکلیف و ما وله سور نه کړل دا مې څه انجام شو خپل حساب به کوو چې دا مې غلطي کړې دی بیا به نه کوم دې ته محاسبه وایي یا دې ته مراقبه وایي سلور شو او پنځم نه درې شو او څلورم نمبر فزیکل ورک د لاس وخت چې کوم کاري هغه به کوو نو چې کله د سکوله لیکي او هغه مشیل ته بوجۍ نه وړي هغه دغه ته قوده نه اچي څاروي ته قوده نه اچي او هغه ته که مور غریبه جاړي چې وړه راکره نشته دا مشین ته اوس وایي زه ولې اوسم زه په ابدالي سکول کې وم دا مته ځان بد نه ښکاري نو کومو خلقو ته چې ماشین ته په بوجو وړو ځان بد ښکاري هغه بیکاره خلق یې هغې وخت ضایع کوي نو وخت به مونږه نه ضایع کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي تاسو به خیال ساتئ اغتنم خمسا قبل خمس پنځو خبرې به ځان ته مخکې غنیمت ګڼئ نمبر 1 په هغې کې چې دی هغه د صحت قبل سقمک تاسو چې جوړ یې نو د بیمارۍ نه مخکې دا قیمتي وګڼئ راځئ چې دا قیمتي وګڼو موږ الحمدلله ټول دا استادان او دا شاګردان ټول روغ یو چې بیمار کېږو چې د هغې نه مخکې موږ ډېر شی کار کړی نمبر 2 موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فراغتک قبل شغلک چوټیانې چې دله درکې دا ته فارغه شوې اوس کلاسونه نشته نو بیا به چې په اګست کې ستا کلاسونه شروع کېږي دا به ستا شغل شروع شي نو د دې چوټیانو نه میکسیمم پیداواله چې بیا دومره قابل شي چې ته به ایکسلنټ سټوډنټ یې راځئ چې د خپل چوټیانې په کوڅو کې په لبو نه ضایع کوو په کومو کوڅو کې چې واړه لبې کوي لبه به کم ځای کوي په پلی ګراونډ کې کم ځای کې چې کولا او فضای او تازه هوای په کوڅو کې بدن نه لبې نه کوي نو چې کله ستاسو کشران په کوڅو کې لبې کوي او ستاسو مشران په هوټلو کې چیس کوي او ستاسو هلکان چې ټول ورځ موبایل ته ګوري دوی د وخت قدر نه کوي نو دویم نمبر فراغک قبل شغلک او دریم نمبر چې موږ ته رسول الله ښوولی شبابک قبل حرمک تاسو چې دا اوس هلکان یې ځوانان یې یو وخت به بوډاګان کېږئ صابر الله استاد صاحب دشته راځي که نه صابر الله استاد صاحب دې ته وګوره دا ټول به موږ صابر الله دې رانه جوړېږي دا یو پیره به دغه کېږي نو د دې هلکوالي نه فایده والی چې بوډاګان کېږئ چې هغې نه مخکې تاسو میکسیمم کار کړی او بیا په آخر کې ورته دا ویلي حیاتک قبل موتک یو پیره به مرې د مرګ نه مخکې چې تا د خپل ژوند نه فایده والی نو زما ستا ذمهواري ده او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو چې په دوو خبرو کې خلق ډېر زیات خیانت کوي یو فراغ یو صحت چې جوړي نو دې په ځان نه پوهېږي چې ناجوړه شي نو اوهو ما زه خو خطا شویم یو چې سړی وزګار وخت به نه ضایع کوو د وخت نه به پیدا لو ځکه دا وخت مثال د تورې دی که دې موږ کټ نه کو نو موږ به کټ کوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین